د بېنظیر روپۍ چې کومې میلاویږي نو دغه روپۍ چې دي دا بندیږي او تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. او بل دا چې دا په خزانه باندې یو غټ لوډ دی، نو د دې د وجې نه حکومت چې دی هغه دغه روپۍ بندوي او تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ نه میلاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. په سوشل میډیا باندې دا پوسټونه چلیږي، ځینې کسانو موږ ته هم رالیږلي دي، هغه وایي چې بار بار دا خبره چلیږي چې دا په خزانه باندې یو لوډ دی او له دې د وجې نه دا روپۍ چې دي دا بندول هم پکار دي. او اوس وایي حکومت چې دی دا په خپله باندې بندوي. نو که تاسو وګورئ په حکومت باندې د دې لوډ هم ده، په خزانه باندې هم د دې لوډ ده چې له خزانې نه دا روپۍ رالي او عوامو له چې دی دیلې ورکوي. ځینې کسان وایي د عوامو نه چې دی خیراتیانې جوړ کړل، د خیرات دپاره چې دی دومره روپۍ چې دی دا ورکړه کېږي. په هغې کې دا لیکلي دي چې 845 ارب روپۍ چې دي وایي دا په خزانه باندې چې دی لوډ دی. نو ځینې کسان اوس په دې دغه کې دي، هغه وایي چې په راتلونکي وخت کې به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. او کم کسان چې دا خبره کوي چې دا بندېده پکار دي او په خزانه باندې لوډ دی. نو اول خبره دا که په خزانه باندې دا لوډ دی او دا بندول غواړي، موږ هم وایو چې دا بند کړي یا به دې باندې فیکټرانې کولاو کړي یا یو شی بل شی پې کولاو کړي. او کم کسان چې دا روپۍ اخلي، هغه کسان چې دی هغه به دغې کمپنیانو فیکټرانو کې چې دی به دې کې په کار باندې کړي او هغو له د میاشتې تنخواګانې ورکوي. دغه شانتې که زنانه دي چې زنانه ورسره هم په کار کړي، که ماشومان دي ماشومان چې دي هغه ورسره هم په کار کړي چې هغو ته د دغې نه روپۍ چې دی دا میلاویږي. حکومت چې دی به یې دغه شانتې بندوي، لکه څنګه چې یوټیلیټي سټورونه چې دي هغه یې بند کړل، هغه یې بند کړل. وایي دا په خزانه باندې چې دی لوډ دی. نو د هغې موږ څه فایده چې د هغه ونه لیدله چې عوامو ته دې څه فایده راله. په خزانه باندې خو لوډ ختم شو، خو هغه هره ورځ چې دی نوي نوي قرضه چې ده هغه وزدار اخلي. نو کم کسان چې اوس هم دا خبره کوي چې دا بندېده پکار دی، ځکه په سوشل میډیا هم چلیږي او ویل هم دي چې د حکومت د طرفه دي. نو اوس هم ځینې کسان وایي چې دا دې بند شي او دا په خزانه باندې لوډ دی. موږ ته هم پته ده چې په خزانه باندې لوډ دی، خو که د خزانې نه دا لوډ چې دی دا ختمي نو نور هم ډیر کارونه دي. د دې ته چې کوم هر سره میلاویږي، کوم عیاشیانې چې کوي په دې باندې اواز اوچتېده پکار دي چې د دغه هر سره چې دی دا ختم کړي، نو د خزانې لوډ چې دی دا به ختم شي. موږ له دا نه دي پکار چې موږ د غریب دپاره چې دی د هغه د نقصان سوچ کوو، د هغه د نقصان دا سوچ کوو موږ وایو چې دا بند شي. که دا بند شي نو غریب ته چې دی دا شی به نه میلاویږي او دوی به خپلې عیاشیانې چې دی هغه به نورې کوي او د دې روپو به بیا د سره چې دی پته به نه لګي. نو په دې کې څه نه څه غریب ته چې دی روپۍ میلاو شي او غریب چې دی هغه پرې د خپل کور چوله چې دا هغه پې وچلوي. نو کم کسان چې دا قسمه پوسټونه کوي، نو دغه پوسټونه اول نمبر چې دی دا فضول دي. لکه د بېنظیر روپۍ چې دی دا نه بندېږي، د دې د بندېدو څه اراده چې دی حالن سات نشته. که په راتلونکي وخت کې څه اراده وکړه، ځکه چې حالن سات خو هغو دا نه دي ویلي چې موږ دغه روپۍ چې دی دا بندو. نو روپۍ چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي او په هغې کې اضافه هم راوستو. اوس به دې لږو ورځو کې 14,500 او اوس پکې دا هم ولیدي چې ویلټ اکاونټونه کولاوه. نو تاسو بار بار دا تپوس کوئ چې دا روپۍ بندېږي که نه بندېږي، ځکه دغه پوسټ په سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي. نو دغه روپۍ چې دي دا نه بندېږي او دا به تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی دا به هم میلاویږي. او کم کسان چې وایي دا بندېده پکار دی او د خلکو نه خیراتیان جوړ کړل، نو بندېده پکار دی، خو د خلکو له خو هم څه ورکول غواړي، د عوام له خو هم څه پیدا ورکول غواړي. که دې پې کمپنیانو فیکټرانې کولاوهي د خلکو له او دا خلک په کار کوي نو بیا صحیح ده. که دا خلک پې نه په کار کوي نو دې غریب له چې دی دغه شانتې ورکول چې دي دا په کار دي. یا دي دا روپۍ رالي په قرضه کې ورکوي، نو په قرضه کې خو هم د روپۍ نه ورکوي، نوره قرضه چې دا هغه راخلي او په ملک باندې چې دی لوډ دا جوړوي. لکه او راحالي که دا هم په خزانه کې کېښودله شوې، نو دا په خپلو عیاشانو کې چې دی په دې کې والوځوي.